الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم مسلمانانو ورونو، 13 هفته مونږ د زکات د مسائلو د بیان سلسله شروع کړې وه چې په هغې کې مونږ څه خبرې د زکات په حوالې سره وکړلې. یوه خبره مو په هغې کې دا وکړه چې د زکات معنی څه ده، زکات څه ته ویل کېږي. دویمه خبره پکې دا وشوه چې د زکات د ادا کولو او د زکات د ورکولو فضائل څه دي، فواید څه دي او حکمتونه څه دي. او دریمه خبره مو پکې دا کړې وه چې د زکات د نه ورکولو نقصانات څه دي، ګناهونه څه دي او عذاب یې څومره دی. نن به د الله تبارک وتعالی په فضل او توفیق سره د زکات سره تړلي بقایا مسائل چې په هغې کې د صدقې او د زکات ورکولو آداب، زکات په چا باندې لازمیږي، صاحب نصاب څه ته وایي او د شریعت په نظر کې مالدار څوک دی، او د زکات د پاره بهترین مصرف کوم یو دی چې په کوم ځای کې زکات ولګولی شي. بهترین مصرف د زکات د پاره څه دی. تېره شوې جمعه چې موږ کوم فضایل او فواید بیان کړي وو، مختصرا هغه یو ځل بیا تکراروو. د زکات د ورکولو یو فایده دا وه چې انسان د الله تبارک وتعالی د ده په مال باندې چې کوم حق لازمي کړی دی د هغې حق نه د ده ذمه فارغه شي، د انسان مال کې برکت راشي، د انسان مال محفوظ شي، د انسان مال پاک شي او د الله په نسبت باندې د ثواب، د اجر او د جنت مستحق وګرځي. او د زکات د نه ورکولو نقصانات دغه دي چې په انسان باندې به مشکلات راځي، تکلیفونه به پرې راځي، آفات به پرې راځي، د انسان مال به برکت شي او د انسان مال غیر محفوظ شي او د الله په نسبت باندې مجرم وګرځي او د جهنم او د عذاب مستحق وګرځي. عمومي په معاشره کې نقصان د زکات نه ورکولو دغه دی چې په ټوله معاشره کې قحط سالی راځي، ټوله معاشره په تکلیف او مشقت کې پریوزي. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الله تبارک وتعالی فرمایي چې هغه خلک چې کوم د الله په ورکړی شوي مال کې په فضل کې کوم فضل چې په دوی باندې الله تبارک وتعالی کړی دی، په هغې کې دوی د بخل نه کار اخلي، بخیلتوب کوي، نو دوی دا نه ګڼي چې دا زموږ دپاره خیر دی او بهتر دی او غوره دی. یعنی د دوی دا بخل کول چې دوی د الله په لار کې دغه د الله ورکړی شوی مال نه خرج کوي، دا د ځان دپاره بهتر او غوره نه ګڼي. بل هو شر لهم، بلکې دغه د دوی دپاره شر دی. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، کوم بخل چې دوی کړي وو د دې نتیجه به د قیامت په ورځ دغه وي چې الله تبارک وتعالی به دوی ته په غاړو کې توقونه ورواچوي او دوی به د جهنم مستحق وګرځي، د جهنم عذاب به دوی ته میلاو شي. همدغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم الله بالسنین. یو قوم داسې نشته چې هغه زکات منع کړي. مفهوم د دې حدیث دا دی چې یو قوم هم داسې نشته چې هغوی زکات ورکول منع کړي مګر الله تبارک وتعالی به دوی په قحط سالۍ کې مبتلا کړي، یعنی په دوی باندې به قحط راشي.
قرآن کریم کې شلم سپارہ سورۃ القصص 8 نمبر رکوع کې الله تبارک وتعالی د قارون واقعا تفصیلا ذکر کړی ده چې قارون څومره مالدار او د سره څومره مال او دولت نو دا غي تفصیلات او توضیحات په قرآن کریم کې او د قرآن کریم په مختلفو تفاسیرو کې موجود دي خو مختصرا به موږ یو واقعا د اغه نه راخلو قارون کې دومره تکبر وو چې د ډیر تکبر د وجنه بد دا ویل چې دا مال چې ما ګټلې دي دا ما په خپل ګټلې دي او ما ته چې را کړې شوی دي زه دومره مالدار یم نو دا ما ته د خپل علم په بنیاد باندې د خپل پوهې په بنیاد باندې حاصل دي دا په ما باندې د الله څخه فضل نه دی نعوذ بالله قرآن کریم هغه الفاظ را نقل کوي د بویل چې قال انما اوتیته على علم عندي قارون بویل چې ما ته چې دا مال ملاو شوی دی دا ما ته د خپل علم په بدل کې ملاو شوی دی چې کوم علم زما سره موجود دی او قرآن کریم د مالدارۍ صورتحال بیانوي چې دی څومره مالدار و نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه چې موږ دته دومره خزانه ورکړې وي دومره مال مو ورکړې وو چې د هغه مال د خزانو چې کومې کنجیانې وي او چابیانې وي هغه چابیانې که څو طاقتور سړي را جمع شوي وي او هغوی اوچتولې نو هغه به د دې د اوچتولو نه عاجزه پاتې کېدل یعنی پهلوانان به چې راولګېدل صرف هغه چابیانې به یې د خزانې نه شوي اوچتولې دومره چابیانې وي او دومره خزانې وي د قارون خو کله چې موسی علیه السلام قارون ته وویل چې الله تبارک وتعالی ما ته امر کړی دی ما ته حکم کړی دی چې د دنه زکات وصول کا نو قارون په جواب کې ورته وویل چې زه زکات نه ورکوم بلکې دا مال ما ته چې ملاو شوی د خپل پوهې په بنیاد د خپل عقل په بنیاد د خپل تجربې په بنیاد حاصل شوی دی دا په ما باندې الله څه فضل نه دی کړی او بیا خپل ملګرو ته وویل چې تاسو خو د موسی علیه السلام نور احکام منئ تورات ته غوږ نیسئ نو ده وویل چې راشه چلو د خلکو نه مال راټول که په څه طریقه باندې او د زکات حکم یې جاري کو یعنی موسی علیه السلام باندې الټه تهمت ولګولو چې دی چې د زکات کوم حکمونه بیانوي د دې دپاره یې بیانوي چې دی زموږ نه په څه طریقه او په څه چل باندې دا مال راټول کړي نو آیا تاسو په دې خبره کې د موسی علیه السلام سره متفق یئ نو ټول ورته ویل چې نه موږ نه یو متفق موږ ستا د حکم تابع یو چې څنګه حکم ته کوي موږ ستا تابعداري کوو نو ده ورته ویل چې ښه داسې طریقه کوم چې یو بدکاره ښځه ګورم یو زناکاره ښځه چې کله موسی علیه السلام خپل قوم ته د تورات احکام بیانوي عین په دغه موقع باندې به موږ پې تهمت ولګوو د زنا نو خلک به د ده خبرو ته غوږ نه نیسي نو ټولو پې رضامندي اختیار کړه د ده چې څومره ملګري وو نو د یو بدکاره ښځه وکتله او هغې ته یې پیسې ورکړې او خبره یې ورسره وکړه چې په موسی علیه السلام باندې به د زنا تهمت لګوي نو چې کله د اختر ورځ شوه موسی علیه السلام خپل قوم ته د تورات احکام ذکر کول په هغه احکامو کې یو حکم ورته دا ذکر کو چې که چا غلا وکړه نو د هغې لاس به کټ کولی شي او که چا زنا وکړه او شادي شده نو هغه به رجم کولی شي دا د الله حکمونه دي او د تورات کې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته را نازل کړي نو کله چې دغه حکمونه ورته ذکر کړل قارون د یو طرف نه ورته راپاڅېد او ورته ویل چې که دغه کارونه تا وکړل نو بیا به څنګه وي ستا دپاره به هم دغه سزا وي که نه صرف د بني اسرائیلو دپاره ده موسی علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې که دا کارونه ما وکړل زما دپاره هم دغه حکم دی دا الهي حکم دی په دې کې د هیڅ چا مالدار او غریب غټ او وړه فرق او امتیاز نشي کولی نو ورته ویل چې ستا په باره کې خو خلک دا ګمان کوي چې د فلانکې ښځې سره داسې کار کړی دی موسی علیه السلام ورته ویل چې تاسو هغه ښځه راولئ او دلته مجلس کې پیش کړئ کله چې هغه ښځه پیش کړله مجلس ته راغله نو موسی علیه السلام ورته وویل چې ته د الله په ذات باندې قسم وکړه چې ته کومه خبره کوي یا کوم تهمت دې په ما لګولی دی په دې خبره کې ته رښتونی نو هغې ښځې جواب کې ورته وویل د موسی علیه السلام رعب جلال په هغې باندې طاری شو هغې په جواب کې ورته وویل چې نه دغه ما ته قارون پیسې را کړې وي او زه په دې راضي کړی وم چې ته په موسی علیه السلام باندې د زنا تهمت ولګوه
نو د دې وجې نه ما په تا باندې د زنا تهمت ولګولو. زمونږ مقصد دغه و چې ته خلکو ته د الله احکام بیانوي نو خلک به تا ته غوږ نه نیسي. نو چې کله دغه صفایي وشوه موسی علیه السلام د الله په حضور کې په سجده باندې پریوته او په ژړا شو. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې مریل ارض فانها مطیعه لک، چې ته اوس ځمکې ته حکم وکړه، ځمکه ستا تابعداري کوي، یعنی ځمکې ته چې هر څنګه حکم کوي ځمکه به ستا خبره مني. نو موسی علیه السلام ورته وویل یا ارض خذیهم، ای ځمکې قارون او د ملګری راونیسه. نو ځمکې قارون او د هغه ملګري تر زنګونونو پورې دن نکړل، رایخ کړل ځان طرف ته. هغوی ډېر سوالونه او زارۍ وکړل، موسی علیه السلام نه معافي وغوښته، خو په موسی علیه السلام باندې دوی داسې خطرناک تهمت لګولی و چې د یو داعي دپاره هغه د ټول عمر تهمت ګرځي او د نقصان ذریعه ګرځي او د ده چې کوم دعوت وي په هغې کې رکاوټ ګرځي. نو دوباره موسی علیه السلام ځمکې ته حکم ورکړو چې خذیهم. دوباره ځمکې هغوی راخ کړل تر دې چې تر نیمه بدن د دوی په ځمکه کې داخل شو. نو بني اسرائیلو کې ځینې خلکو دا ګمان وکړو چې موسی علیه السلام قارون په ځمکه د دې دپاره نه باسي چې د ده ټول مال او دولت موسی علیه السلام ته راجمع شي او هغه ته پاتې شي. نو موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته دوباره سوال وکړو. نو الله تعالی د هغه ټول مال راجمع کو او ټول په ځمکه کې وردن نشول، سره د قارون او د ده ملګرو او د ده مال او دولت دا هر شي سره دوی په ځمکه کې ورداخل شول، ځمکې دن نکړل. قرآن کریم دغه واقعات تفصیلی ذکر کړی ده، خو زمونږ تاسو نکته دغه وه چې قارون په دې کې د تکبر او د غرور نه کار اخیستی و او دا ویلي و چې ما ته چې کوم دولت میلاو شوی دی دا دولت د الله په فضل نه دی میلاو شوی، ما خپل محنت کړی دی، زه خپله هوښیار یم، ما سره علم موجود دی، د هغې علم په بدله کې ما دا مال او دولت ورجمع کړی دی، لہذا زه به زکات نه ادا کوم. او د الله دغه حکم چې کوم حکم موسی علیه السلام ما ته ذکر کړی دغه حکم زه نه پرځی کوم. د هغې نتیجه دا راووته چې الله تبارک وتعالی سره د مال او دولت سره د ملګرو ټول په ځمکه کې ژوندي ورداخل کړل. نو دا د زکات د نه ورکولو نقصانات دي. اوس راځو دې خبرې ته چې د زکات سره تړلي ضروري مسائل څه دي. نو په هغې کې به ترتیبوار مسائل ذکر کوو. اولنۍ خبره د صدقې او د زکات ورکولو آداب څه دي. دویمه خبره دا چې زکات په چا باندې واجبېږي. دریمه خبره دا چې د زکات مستحق کوم کسان دي، یعنی کومو کسانو ته چې زکات نشي ورکولی هغو کسانو نشاندهي کول. او څلورمه خبره دا چې د زکات دپاره بهترین مصرف څه دی. نو د صدقې یا د زکات ورکولو په وخت کې یو نیت خدا ضروری دی چې خالص د الله تبارک وتعالی د رضا نیت وکړي. د صدقې په آدابو کې یو ادب دا دی چې د الله د رضا نیت به وي، د تکبر او د ریا او د ځان خودنې دپاره به صدقه او زکات چاته نه ورکوي. ځکه چې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. کوم زکات چې تاسو د الله د رضا په نیت باندې وکئ، په دې اراده باندې ورکئ چې د الله رضا مونږ ته حاصله شي، فاولئک هم المضعفون، نو دغه به تاسو ته بیا دو چند اجر او ثواب ملویږي. دویم ادب د صدقې او د زکات په باره کې دا دی چې د پاک مال نه به زکات او صدقه ورکئ، د حرام او د خبیث مال نه به نه ورکئ. ځکه چې قرآن کریم کې د الله تبارک وتعالی حکم دی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی تاسو چې خرج کوئ نو د پاکو مالونو نه خرج کوئ. کوم پاک مالونه چې تاسو ګټلی وي هغه پاک مالونه د الله په لار کې خرج کوئ. دریم ادب د صدقې او د زکات دغه دی چې په دې سره به په چا باندې احسان نه ورړئ، په چا ته به تکلیف نه رسئ په خپل صدقې او په زکات سره. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی تاسو خپل صدقې په احسان سره او په تکلیف سره مه باطلوئ. یعنی تا چا سره احسان وکړو یا 1000 روپۍ دې ورکړي یا 10,000 روپۍ به طور صدقه دې ورکړي. اوس په هر مجلس کې هغه پیسې یادوي چې یاره ما خو فلاني ته 10,000 روپۍ ورکړې، یاره ما خو فلاني سره احسان کړی. نو په دې سره تا خپل ثوابونه هر څه باطل کړل، چې کومه صدقه تا کړې وه هغه صدقه باطله شوله. نو ریا او تکبر نه به ځان ساتي په صدقې کې،
دغه رنګې د پاک مال نه به کوي او په بل باندې به احسان نه ورړی، بل ته به تکلیف نه رسوي د خپلې صدقې او د زکات په بدل کې. دویمه خبره چې زکات په چا باندې واجبېږي، نو د هغې دپاره یو څو شرایط دي. هغه شرایط دا دي چې کوم عاقل کس، عقلمند کس، بالغ کس، مسلمان کس، صاحب نصاب وي، یعنی کوم نصاب چې شریعت مقرر کړی د هغې مالک وي او د ده په پیسو باندې کال تیر شوی وي او په ده باندې داسې قرضه نه وي موجوده چې د ده ټوله سرمایه په هغې کې ځي، نو په دې کس باندې زکات ادا کول واجب دي. دی به 40 روپۍ د الله حق ادا کوي، زکات به ورکوي. نو دا یو څو شرایط پکې مونږ وویل چې عقلمند به وي، لہذا په مجنون باندې زکات نشته، اگر که هغه ډېر مالدار وي، ډېر کروڑپتی، نو په مجنون باندې، په لیوني باندې زکات نشته. دویم شرط مو دا وویلو چې بالغ به وي، نو نابالغه کس ماشوم که د ډېر جایداد مالک وي، ډېرې پیسې وي، په هغې باندې زکات نشته. دریم دغه چې مسلمان به وي، په غیر مسلم باندې زکات ادایګي نشته، ځکه چې هغه د الله حکمونه نه دي منلي. او څلورم شرط مو دا ویلو چې صاحب نصاب به وي. مونږ تاسو ورته مالدار وایو، شریعت کې د دې دپاره اصطلاح د صاحب نصاب استعمالیږي. صاحب نصاب دا مطلب چې مالدار وي. اوس مالدار د شریعت په نظر کې مالدار څه ته وایي؟ نو د هغې دپاره د یو څو شرایط دي. یو دا چې که د سره سونه وي، نو 19 تولې ته چې کله سونه ورسیږي، نو دا سړی د شریعت په نظر کې مالدار دی. چې صرف سونه وي، نو هغې دپاره شر دغه دی چې 19 تولې ته ورسي. او که صرف سپین زر وي، نو 52 تولې ته چې کله سپین زر ورسي، نو دغه کس د شریعت په نظر کې مالدار دی. دریمه مرتبه کې مال د تجارت دپاره چې کوم سامان اخستی، چا دکان لګولی، چا د کرایې دپاره یا پلاټ اخستی د خرڅ دپاره، یا کور اخستی د خرڅ دپاره، هر یو شی چې د تجارت په نیت باندې واخلي، په دې نیت یې واخلي چې دا به زه بله ورځ خرڅوم او په دې کې به نفع حاصلوم، نو دغه شی د تجارت دپاره شو. نو د تجارت چې کوم مال وي، د هغې اندازه به په 52 تولې سپینو زرو سره لګوي. که 52 تولې سپینو زرو ته ورسېدو، نو په دې کې زکات واجب دی، او که 52 تولې سپینو زرو ته نه رسېدو، نو په دې کې زکات واجب نه دی. البته که یو سړي داسې کړي وي چې کور یې اخستی وي د دې دپاره چې د دې کرایي به زه وصولوم، یا دکان یې اخستی وي د دې دپاره چې د دې کرایي به زه وصولوم، یا رشکه یا ټیکسي یا ګاډۍ اخستی د دې دپاره چې د آمدن یو ذریعه وګرځوي، یا چېرته یې کارخانه واچوله، مشینونه یې د هغې دپاره واخیستل، په دې ذریعې سره د آمدن حاصلوي، نو په دې ګاډي باندې یا په دې کور باندې یا په دې دکان باندې یا د کارخانې په د مشینونو باندې زکات نه دی واجب. د دغو شیونو په آمدن باندې بیا زکات واجبېږي که چېرې هغوی نصاب ته ورسیږي. نو صاحب نصاب د شریعت په نظر کې دی ته وایي چې د چا سره 19 تولې سره زر وي، دا کس صاحب نصاب دی. چا سره 52 تولې سپین زر وي، دا کس د شریعت په نظر کې مالدار دی. چا سره د 52 تولې سپینو زرو برابر پیسې موجودې وي نقدې، یا د تجارت سامان موجود وي، نو دا سړی د شریعت په نظر کې مالدار دی. په دې کس باندې د زکات ادا کول واجب او ضروری دي. اوس که داسې وشول چې د یو سړي سره سره زر څه نه څه موجود دي، سپین زر څه نه څه موجود دي، او څه نه څه پیسې موجودې دي. اکثر زنانو سره 1 توله یا 2 تولې سره زر موجود وي، نو چې 1 توله یا 2 تولې سره زر موجود وي او ورسره څه نه څه پیسې موجودې وي، نو دا دواړه به رایوځای کې قیمت به معلوم کړي. که د دې دواړو قیمت 52 تولې سپینو زرو ته رسېدو، نو په دې باندې زکات واجب دی. او که 52 تولې سپینو زرو ته نه رسېدو، نو په دې باندې زکات وباسل واجب نه دي، د زکات ادایګي په واجب نه ده. نو معیار چې کوم دی د زکات دپاره 52 تولې سپین زر، دا معیار دی د زکات، چې 52 تولې سپینو زرو سره کوم قیمت برابرېږي، که نغدي روپۍ وي، که سره زر وي، که د تجارت سامان وي، هر یو شی چې د 52 تولې سپینو زرو سره برابر شي، نو په دې باندې د زکات حکم متوجه کېږي، په دې به زکات واجب وي. بل شرط مو دا ولګولو چې په دې کس باندې داسې قرضه نه وي چې د هغې قرضې په وجې د دې ټوله سرمایه ختمه شي. مثلا د یو کس سره 10 لاک روپۍ دي، خپله سرمایه ده، په دې 10 لاک روپۍ باندې کالم تیر شوی دی، خو بل طرف ته په ده باندې 11 لاک روپۍ قرضه ده. نو اوس د 11 لاک قرضه چې په 10 لاک ورواچوي، د ده ټوله سرمایه ختمه شوه، لہذا په دې باندې که 2 کالم واوړي، په ده زکات نه واجبېږي.
خو که دغه قرضه د سرمایې نه کمه وه، مثال 10 लाख روپۍ وي او په ده باندې قرضه 5 लाख روپۍ وه، نو 5 लाख چې د 10 लाख ته متوجه کی نو د 5 लाख په قرضه کې لاړې، 5 लाख بیا هم بقایا پاتې شوې، نو د 5 लाख روپو به د زکات ادا کوي، ځکه چې دا د قرضې نه فارغه ده، خالصه ده، د خپله سرمایه ده او په دې باندې کال هم تیر شوی دی. نو دغه شرایط یاد ساتئ چې عقلمند سړی، بالغ سړی، مسلمان سړی، صاحب نصاب کس چې د ده په ده باندې داسې قرضه نه وي موجوده چې د ده ټوله سرمایه ختموي او د ده په مال باندې یو کال پوره تیر شي، او کال به د انګریزي په تاریخ سره نه بلکې په اسلامي تاریخ سره چې کال پوره پې تیر شي، نو په دې کس باندې 40 روپۍ د خپل مال زکات ادا کول لازمي دي. دویمه خبره ده چې زکات چاته نشي ورکولی چې چاته یې نشي ورکولی هغه وضیحه و چې چاته ورکولی شي په خپله بیا معلومیږي. نو اولنۍ خبره ده د زکات په باره کې چې چانه ته پیدا شوي او څوک تا نه پیدا شوي دي دغو ته زکات نشي ورکولی، یعنی خپل مور او پلار ته، نیا او نیکه ته، بره چې څومره ورپسې ځې دغو ته زکات نشي ورکولی. دغه رنګې خپل بچي ته، زوی ته او لور ته، لمسي ته، لمسۍ ته، لاندې چې څومره ورپسې ځې دغو ته زکات نشي ورکولی. نو چې چانه ته پیدا شوي او څوک تا نه پیدا شوي دي دغو ته زکات نشي ورکولی. دویم دا چې غیر مسلم ته زکات نشي ورکولی. زکات صرف د مسلمان فقیر حق دی، غیر مسلم ته د زکات پیسې نشي ورکولی. اسې که عام احسان کوي، صدقې کوي، هغه کولی شي، خو د زکات پیسې نشي ورکولی. او دریمه خبره ده چې ښځه خاوند ته او خاوند ښځې ته زکات نشي ورکولی. او څلورمه دا چې سید ته، څوک چې سیدان ځان ته وایي، سید ته زکات نشي ورکولی. نو دې کسانو ته زکات نشي ورکولی. بقایا چې څومره هم د زکات مستحقین دي، غریب کسان دي، هغه ټول ته زکات ورکولی شي. که خپل خپلوانو ته ورکوي، خپلو خپلوانو ته د زکات ورکول دا زیات ثواب لري، زیات اجر لري. موږ تاسو دا خبره کړې وه چې آخري خبره به دا کوو چې د زکات دپاره بهترین مصرف څه دی. نو د زکات دپاره بهترین مصرف دغه دی اولنۍ مرتبه کې چې خپلو خپلوانو ته زکات ورکړل شي، یعنی کوم خپلو خپلوانو ته چې زکات ورکول جایز دي، کوم چې نه دي جایز هغه خو معلوم شول چې چا نه ته پیدا یې، څوک تا نه پیدا دي، ښځه او خاوند دا خپل منځ کې زکات نشي ورکولی. د دې نه علاوه چې کوم خپل خپلوان دي، که ورور دی ده، که خور دی ده، همدغه رنګې که ترور ده، چې هر څه دي، که انګور ده، د ټولو ته زکات ورکولی شي. صرف دا شرط به پکې ګورئ چې د زکات مستحق وي، مالدار نه وي، نور د ټولو ته زکات ورکولی شي. او دې ته په زکات ورکولو کې زیات اجر او ثواب دی، ځکه چې یو خو د زکات فریضه ادا شوه، بل د صله رحمۍ چې کوم حکم تا ته د شریعت د طرف نه متوجه و، د خپلو خپلوانو خیال ساتلو چې کوم حکم تا ته متوجه و، د هغې لحاظ وساتلی شو. نو د زکات دپاره بهترین مصرف دا دی چې خپلو خپلوانو ته ورکړی شي. او دویمه مرتبه کې بهترین مصرف بیا دا دی چې کوم خلک د دینی علومو په خدمت کې لګیا وي یا د دین په یوه شعبه کې لګیا وي، که هغه علما وي، که طلبا وي، که مجاهدین وي، که تبلیغي حضرات وي، چې هر څوک وي چې د دین په خدمت کې لګیا وي، دویمه مرتبه کې بهترین مصرف بیا دغه دی، ځکه چې ستا د پیسو په ذریعې باندې هغوی د دین حفاظت کوي، د دې دین بقا پې کېږي. نو یو خو تا ته د زکات د ادایګۍ اجر ملاو شو، او دویم نمبر کې د صدقه جاریه اجر او ثواب تا ته ملاو شو. نو دویمه مرتبه کې دغه خلک بهترین مصرف دی، خو د دې دپاره هم شرط دغه دی چې دا به د زکات مستحق وي. صرف دا به نه ګوري چې دا زمونږ د جماعت امام دی لہذا زکات پیسې راوالی او دته یې ورکړي، یا د سرسایي روپۍ راوالی او دته یې ورکړي. پوښتنه به ورنه کوي چې ته د زکات مستحق یې او که نه. که د زکات مستحق و زکات ورکه، که د زکات مستحق نه و چېرته غریب وګوره هغې ته پیسې ورکه. نو پوښتنه کول ضروري دي چې د زکات مستحقین وي هغوی ته زکات ورکول او هغوی ته زکات رسول پکار دي. نو الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نور چې چاته څه مسله